څوک چې د جمعې په ورځ د عملو کې الله پاک به د انسان ته ډېر زیات عزت ورکړي. دونه عزت به ته الله پاک ورکړي چې د انسان به حیرانه وي چې دا دونه عزت ما ته د کوم طرفه میلاو دی. موږ پښتو کې وایو چې لکه سم ځان د سړي نه ورک شو که نه، داسې عزت به له الله پاک ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې د صحت نه به مزې اخلئ. الله پاک دې زموږ ستاسو ټول ګناهونه دا معاف کړي او زموږ ستاسو څونه مسلې دي دا ټول د الله پاک دا پوره کړي. الله پاک سره د غیبو خزانې دي، زموږ ستاسو ټول مسلې مسایل دا د الله پاک د غیب او د خزانو نه پوره کړي. نن چې کوم وظیفه ده دا ډیره زیاته بهترینه ده، قیمتي وظیفه ده. ځکه ورته قیمتي ویم چې د دنیا کې څومره خلک دي دا ټول خلک عزت پسې ګرځي. هر سړی دا وایي چې ما ته به عزت څنګه میلاو شي، نو ډېر خلک عزت په نوکرۍ کې ګڼي او ډېر خلک عزت په استادۍ کې ګڼي. دغه شان ډېر خلک عزت دا په ګاډي کې ګڼي. ډېر خلک وایي چې عزت په بنګله کې دی، په محل کې دی، خو لیکن محترم او عزت دا په یو څیز کې نشته. عزت صرف د الله پاک په دین کې دی. تاسو یقین وکئ عزت ورکوونکی د الله پاک دی، ذلت ورکوونکی د الله پاک دی. الله پاک وغواړي یو کس ته عزت ورکوي څوک یې بې عزته کولی نشي، او الله پاک وغواړي څوک بې عزته کوي نو څوک له عزت نشي ورکولی. نو عزت او ذلت دا ورکوونکی محترم د الله پاک دی. نو چې کله ما ته دا وظیفه کوو او په دې باندې یقین ساتو نو انشاءالله العزیز الله پاک به دومره عزت ما ته راکړي چې ما ته به ته حیرانه شو. محترمو د دې وظیفې څه شرطونه دي او دغه شان د دې وظیفې څه خپله طریقه ده. نو راځه چې زه د شرطونو طرف ته. د دې وظیفې شرطونه دا دي چې کله ما ته دا وظیفه کوو نو دې سره به مونځ پابندۍ سره کوو. خو چې کله ما ورته اوس مونځ دا پابندۍ سره شروع کړو اور سره د قرآن تلاوت ما ورته شروع کړو نو بالکل زما او ستا وظیفه به 100% دا کار کوي. نو دا خو شرط و. راځئ زه د وظیفې طرف ته. وظیفه دا ده چې کله د جمعې ورځ شي او د جمعې په ورځ د ماښام د مانځه نه پس چې کله تا خپل مونځ وکړو، فرض دی وکړل او سنت دی وکړل، د هغې نه بعد که نفل کې، نو د هغې نه بعد چې کله مونځ پوره کې نو ته به 100 پیرې یا معوذ ووایې. 100 پیرې به ووایې، 100 پیرې به یا معوذ ووایې، یا به 100 پیرو المعوذ ووایې، یا معوذ یا معوذ یا معوذ، دا به 100 پیرې پوره کې. نو چې کله ته یا معوذ دا 100 پیرې پوره کړو نو دومره عزت به الله پاک تعالی درکړي، دومره عزت چې په خاندان کې به خلک تا ته حیراني دا دونه عزت ته څنګه میلاو شو. مرګرو کې به خلک تا ته حیراني چې دونه عزت ته څنګه میلاو شو. دغه شان ماشومان به دې قدر کوي او دغه شان غټ به دې قدر کوي، همزول ستا څومره دا ټول به ستا قدر کوي. نو د دې وظیفې ډېر زیات برکات دي. کله به کار کوي چې کله ما ته د زړه په صدق سره دا شروع کو. او عزت ورکوونکی ذلت ورکوونکی د الله پاک دی. نو الله پاک د موږ ټولو له عزت راکړي. الله پاک دې تاسو ټول خوشحاله کړي. السلام علیکم ورحمت الله.